अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखेल टीवी चैनल में खुश आमदेद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मखियतन के लो फरमाइल लिलफ़ुक़राइ अल्लज़ीना उस्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह چې دا خیراتونه د خلکو لپاره دي کوم چې ایثار کړي شوي دي او بند کړي شوي دي په لاره د الله کې لا یستطیعون ضربا فی الارض او دی طاقت نه لري د سفر په ځمکه کې یحسبهم الجاهل اغنیاء او ګمان کوي پدی باندې ناواقفه د مالدار من التعفف د سوال نه د بچ کېدو په وجه باندې چې خلک وایي چې دی جوړ مالدار دي نو ځکه دی له چا نه سوال نه کوي. خو الله فرمایي تعرفونهم بسیماهم تاسو پیژندې شئ هغې بسیماهم د هغې د مخونو نه د هغې غربت د هغې د مخونو نه د هغې د جامې نه د هغې د کړو وړو نه ظاهرېږي. لا یسألون الناس الحافا خو الله فرمایي دا داسې خلک دي چې دي د چا نه سوال نه کوي دی سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په انخطو سره وما تنفقوا من خیر او څه چې تاسو خرڅ کوئ د مال نه فإن الله به علیم نو بېشکه الله په هغې باندې ښه پوه دی. اوس بیا په دې آیت کې الله تعالی دا خلکو چې خپل مال د الله په نوم باندې ورکوي د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالۍ دپاره نو الله د هغې صفت بیانوي او الله فرمایي داسې خلک دي چې الله به دې د دې اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې به هم ورکوي. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار خلق کم چې خرڅ کوي خپل مالونه باللیل والنهار د شپې او د ورځې د شپې او د څه دروازه سرا و علانیتن پا پټه باندې او په ښکاره باندې او پټه باندې او پس باندې په ښکاره باندې فلهم اجرهم عند ربهم پس د هغې دپاره اجرهم عند ربهم د هغې اجر دی د هغې د رب سره. الله فرمایي چې څوک مال راکي زما په لار کې خرچ کړي نو د داسې خلکو اجر چې دی هغه په ما باندې څه دی لازم دی او زه به دې له په دنیا او په آخرت کې دې بدلې ورکړو. او الله تعالی د صحابه کرامو نه الله تعالی ولې راضي چې هغې خپل مال او خپل جان الله له ورکړو. او بیا خصوصا جناب ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې پیغمبرانو پسې 2 نمبر درجه د جناب ابوبکر رضی الله تعالی عنه وی ځلې
کمیس اچولی و کمیس چې دی هغه هم د ټاټ و د ټاټ کمیس یې اچولی جبریل علیہ السلام راغی او وی الله پاک وایي چې ای زما رسول دی ابوبکر صاحب د ټاټ تا کمیس ولې اچولی دی وی نبی علیہ السلام ورته وفرمایي چې ابوبکر سره څه و هغه د الله د دین نه قربان کړي دي او جبریل علیہ السلام ورته وفرمایي ګوره مونږ وایو الله یا الله زمونږ نه راضي شي هر یو انسان څه سوال کوي یا الله زمونږ نه څه شي راضي شي وی الله تعالی وی جبریل علیہ السلام وفرمایي چې الله فرمایي چې ابوبکر صاحب ته وایي چې ته زما نه راضي او که نه ابوبکر صاحب ته وایي چې ته زما نه راضي او که نه یې راضي ابوبکر صاحب په ژړا شو وی الله زستان راضی ما یا الله زستان راضی ما یا الله زستان سیما راضی آغا ابوبکر چې عمر رضی الله عنه ورته فرمایله ابوبکر صاحب راضی حساب وکړو داسې دواړه به یو بل سره خبره وکړو خبره به خلاص وکړو زه به تعالی د ټول عمر نیکۍ درکم چې څه مې کړي دي څه به درله درکم د ټول عمرو نیکه بدل درکم خو ته صرف مالا یوه شپه راکه یوه شپه ای ورته وی کومه شپه ورته وی هغه شپه مالا راکه چې تا نبی علیہ السلام سره په غار ثور کې کړې وه صرف په هغه شپو کې یوه شپه مالا راکه نور زما د ټول عمر نیکې څه کا هغه واخله نو الله فرمایي د داسې خلکو لپاره دنیا هم ده او داسې خلکو لپاره څه دی اخرت هم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نشته دی یره پاغي باندې ولا هم يحزنون او نه باغي غمجن شي الله فرمایي داسې خلک چې دي نه په دې باندې څه یره یو نه په دې باندې څه غم ولې یو سفر را روان دی یو سفر څه دی سفر د آخرت را روان دی چې الله لذین نه به پسې یره یو نه به ورسره څه غم به چې څه به کېږي نه ښه مطمئن به یې ښه به خوشحاله یي چېرته روان یو الله له روان یو چېرته روان یو الله له روان یو صحابه کرام به چې کله دنیا نه تله یو کس به روانو بیمار به ملګري به ورسره ناست وو ورته وی چې کله لاړ شي نو په نبی علیہ السلام به زمونږ سلام ووایي څه به وکړي په نبی علیہ السلام به زمونږ سلام هغوی به مرګ ته خوشحالېدل ولې وی چې مرګ راشي نو د پیغمبر سره ملاقات را روان دی ولې د هغې هغه عمل شو هغه د پیغمبر څو د پیغمبر چې څنګه غوښتل هغسې ژوند هغې تېرو چې الله څنګه غوښتل هغسې ژوند هغې تېرو او الله تعالی په دنیا کې الله فرمایي زه ته راضي مدي زمانه سدي راضي بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم خلق يخلق يخبل مالنا بالليل والنهار دشبي او دروزي سرا وعلانية پپټ باندې او بخکار باندې جناب ابوبکر رضی الله عنه چې کله دا آیات واورېدو نو یې زه په دې باندې عمل کوم یو پیرې د شپې د الله په لار کې امداد وکړو یو پیرې دروازې بیا په پټ او بیا په څه په ښکاره باندې وی زړه مې خوشحاله شي چې د الله په حکم باندې مې څه وکړو عمل وکړو چې الله څنګه غواړي هغسې مې وکړو فلهم اجرهم عند ربهم پس د هغې دپاره اجر دی عند ربهم د هغې د رب سره الله فرمایي دی ما سره تجارت وکړو دی ما سره څه وکړو تجارت وکړو زه به د دې بدلې ورله او د دې اجر به ورله په دنیا او په آخرت ورکړو ولا خوف علیهم او نشته دی یره په هغې باندې
ولا هم يحزنون او نباغي غمجن شي الله فرمای نه په پس یری او نه په پس غمی ولې چې الله خوشاله کې نو الله به دې سکی خوشاله او ته وسه الله خوشاله کې دا 50 پیته کړی او بیا چې الله دې خوشاله نه دا غړو څه انتها نشته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استرنا بسترك الجميل یا لازم ناراضي شي په ګناهونو قلم ضعف راکاږي دا یو د عزت ژوند مناسب وګرځي څومره اهل ایمان درونه خیان میانې موږ سره پرې دس کې شریک وي الله زموږ د ټولو محافظ شي بیماران یې نیک اعمال لپاره شفا ورکړي موږ هم د روحاني جسماني امراضونو محفوظ وساتي څومره اهل ایمان چې الله په سفر آخرت تعالی د خپل ټولو بخښي د ټولو درجات یې عالی نصیب وګرځي او یا الله زموږ د ژوند خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي جان تم دو کچھ اللہ بخیر اللہ نے بخل کو جواب سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا ارحم الراحمين